د منګي غاړه مې شنه لمن سپینه او کنه بل په غاړه مې زنګېږي تعویذونه او کنه. دا یو سندره ویله. زمونږ یو استاد دی حبیب الحسین مولانا صاحب، تاسو به دا بعضې علما پېژنئ. وایي په پلین کوچ کې راتلم نو یې سړي ټیپ چالو کړی. وایي ما دا ټیپ بند کا. وایي ما ته پلین کوچ ته نه دی اخیستی. کو وایي نو کښېنې جو ښه کړې کوچ بل پې ګودو. وایي ما یې لکه خو تپوس مې وکړو نو خو خبره وکړه که نو تاسو دا الفاظ دي. انا هغې نه به دا ټیپ چلی چې ما ته ووایي چې دا سندرغاړي څه وایي. نو ټیپونو والا پس په ګډو خاصه غږی بل ته غږی. نو وی چې زه خو په نه پوهېږم، ما چې نه پوهېږي بیا به بندی. زه یې درته وایم زه یې په مطلب پوهېږم او زه چې درته ووایم نو بیا به بندی. وی وایه راته. وایي ما وی چې دا سندرغاړي څه وایي. یو سندره یې ویله د منګي غاړه مې شنه لمن سپینه او کنه بل په غاړه مې زنګېږي تعویذونه او کنه. دا یو سندره یې ویله. وی د دې څه مطلب دی؟ ما خو نه راځي. وی د دې مطلب دی دا زنانه ډېره جوره خبره کوي. دا د خپل عاشق ته وایي ما سره واده وکړه. نو هغه وایي زه تا سره واده نه کوم ته بېکاره ښځی. نو دا ورته وایي د منګي غاړه مې شنه. منګي غاړه شنه مطلب دا دی زه ګودر ته ځم راځم، کارداره ښځه یم او تا نه هم په کور کې کار کوم. د منګي غاړه د غېږ کې به منګي نیولې د هغې نه به اوبه تلي او دې نه به دا اوبه د بهېدې نه هغې سره به هغه پشم جوړېدو. نو وی دا وایي چې د منګي غاړه مې شنه زه کارداره یم. نو دلته سوال پیدا کېږي. طالبان دې سوالونه کوي نو چې ته ګودر ته ځې راځې نو ته به بیا بدچلنه یي. نو دا جواب ورکوي د منګي غاړه مې شنه لمن مې سپینه او کنه. نو بیا ورته وایي چې نه چې کاردار اومې او پاکدامنه مې او تاسو غواړي نه نو بیا به ته بدرنګه یې. نو دا وایي بل په غاړه مې زنګېږي تعویذونه او کنه. هغه ډرور چې کیسټ راواغست داسې کړی مېرمنې داسې کوم سړی بې پوهېږي نه غږوي.